نن د قومي جرګې اجلاس په سپینه وړه کې منعقد کړی شو چې په دې کې د علاقې معززینو او د قومي جرګې ممبرانو حصه واخیستله. په دې اجلاس کې د قومي جرګې منشور باندې رڼا واچولې شوه. نور تفصیل د قومي جرګې چیرمن نه براه راست اورو. وحده لا شریک چې نوم الله رب عز وجل دی او داغه سره بل شریک نشته چې کوم سړی داغه سره په شرک کې برازي داغه سر به قلم کیږي او په دغه مخامخ کمبه کې به ان شاء الله ځوړندېږي. ځان ته چې هر څومره طاقتور وي جوډیشري ستا کمرشل شوه بیروکریټ چې کوم دی هغه په بتخورۍ کې لاړو. والله که دونه تا نه طالب هم غوښتي دي چې څونه ستا د علاقې کمشنران ډي سي ګان هغه یې رېستې دې لپاره دي ډبل اے سیز د څه لپاره راوتي ټول کاروبارونه یې دله تباه کړه. ملک یې دله IMF سره ګاڼه کړ په میاشت کې دي 3-4 هزار ارب روپۍ اوچتوي ستا نه 100% انکریز یې کړی دی. پیسې چېرته ځي؟ نو قرضه هم را باندې ډبل شوه زه یې ګاڼه هم کړم او په ما باندې بوج هم کېښودلو. دا کار یو سړی کولی شي چې هغه د دې ملک غدار او موږ دا قسم خوړلی دی چې څوک هم موږ سره نه انشاءالله دا یو څو ملګري به ولاړ یو که چا مړه کړو بس جنازه به هم مه کوئ.